دا څلورم خطاب دی دوه آیتونو کې به یې اتاتې آیت پورې. په دې خطاب کې دوه جرایم به د دې دوه بدۍ به یې. یو بدي بدایي چې دی د انبیا علیهم السلام نه انکار کو او بل چې دی به انبیا قتلولو مخ ډېر نرانو نبی به یې قتلو چې تصد راغلی د الله طرفه. ولقد آتینا موسی الکتاب اتیان یو اعطا ته وی ورکول او کلا افهام ته وی. ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا ورکړو مونږه موسی علیه کتاب یا یقینا مونږه پوهه کړو موسی پال کتاب دواړه معنی روح المانی لیکلی. موسی علیہ السلام لا الله دغه په کتاب فهم ورکړو او الله چې هغه ورلا په خپل لیکلو الواحو کې لیکلو. دا دغه د کتاب خصوصیت ده. وقفینا من بعد بالرسل متواتر لګلی مونږه داغه نرستو غن رسولان ډیر شی رسولان داغه مخکې مونږه لګلو. واتینا عیسی ابن مریم ورکړو مونږه عیسی زوی د مریم تعال البینات من الحجج الواضحه ښکار دلائل. وایدناه مونږه داغه تایید کړو به روح القدس پر روح پاک سره. پاک روح نه مراد جبرائیل به داغه تایید کی ولاړو تایید به هم کو حفاظت به هم کو. افکلما جاءکم رسول آیا هر کلا چې راشي تاسو ته رسول آیا هر کلا چې راغی تاسو ته یو رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد دی یا وی چې نه مخکنی انبیاء مراد دی. افکلما جاءکم رسول آیا هر کلا چې را بغی تاسو ته یو پیغمبر بما پاغه مضامینو پاغه مسائلو پاغه اعتقاداتو لا تهوا انفسکم چې تاسو نفسونو باغ نه خو خول تاسو له تبا مسائل نه پرې وتل استکبرتم تاسو لوی ځان لوی وګڼو. ففریقا کذبتم نه یو ډلا تاسو درو جن کړه او فریقا تقتلون دلتم کذبتم پشان قتلتم وفریقا کذبتم وفریقا قتلتم. برهان کې دا مثال ډیر دی او خیغه دا توک باندې نه وای دا سیاق سواق مطابق وای. تقتلون ولله مخکنا رؤوس الآیه قرآن خیال ساتي. ففریقا کذبتم یو ډلا تاسو درو جن کړه او فریقا تقتلون او بل ډلا تاسو قتل کړه. وقالو دوی وای قلوبنا غلف زمونږ زړونه غلفن د غلف یو معنی دارا چې دا د اغلف جمع ده. وهو الذي لا يفقه او دا هغه چاته وي چې نه پوهیږي. د غلاف جمع ده اغلف جمع ده. د دې تایید بیا قرآن مجید کې موجود ده. وقالو دوی وای قلوبنا فی کنة مما تدعونا الیه سورۃ حامیم السجدہ کې 5 آیت. کله به دا ویل کله به ویل چې لا نفقه کثیرا ما تقول ته چې دا ډېرې خبرې کمې کوې په دې مونږ نه پوهېږو. وقالو دوی وایي قلوبنا غلف زمونږ زړونه دا په پردو کې دي نه پوهېږي. څوک وایي نه غلف معنی څه شی دی دا هغه کنډول دی چې ته اردو کې څه وایي جھلکتا جام چھلکتا جام ډک کنډول. مونږ سره خپل علم دومره ډېر دی چې ستا علم د مونږ محتاج نه یو. وقالو دوی وایي قلوبنا غلف زمونږ زړونه کنډولي د علم دي مونږ په خپله مولیان یو. الله وی د پیغمبر مقابله کې وایي چا څه علم یې بل لعنهم الله بلکې الله په دې لعنت کړی دی بکفرهم د دې د کفر په سبب فقلیلا ما یؤمنون. امام رازی لا یؤمنون اصلا لا قلیلا ولا کثیرا ډېر لږ ایمان لري. سمجھ لږ ایمان څه دی دا مطلب چې لږ ایمان لري نور پوره نه لري اړو لري نه. لا یؤمن دا اسلوب د عرب فقلیلا ما یؤمنون ای لا یؤمنون لا قلیلا ولا کثیرا اړو ایمان نه لري.
वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा माअहुम व कानू मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहूना अल्लज़ीना कफ़रू। पिंजम खिताब दे द्व नवी आयत पूरी जी पदे के द मौजूदो बनी इसराइल दा खबासत ब बयानी चिद्वी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रिसालत ने इनकार कई, दागा द पैगम्बरे ने इनकार कई, तकजीब कई दागा और ततम्मा के बददी तद्वाड़ो खिताबात मुश्तरक दा दे तेर के ततम्मा न वेले तो दागे और दे ततम्मा भाई दो जजरू नवोर गई। वलम्मा जाअहुम किताबुन हर कला चराग दी तालवे शान वाले किताब आ किताब च दे किताब सवेली उमखे चे लारई बफी ही मिन कौनिही मिन रब्बिल आलमीन फ़ी कौनिही मिन रब्बिल आलमीन। और हर कला चराग दी तालवे शान वाले किताब मिन इंदिल्लाहि दा अल्लाह तरफना मुसद्दिकुल लिमा माअहुम व तावील मा कड़ो माअहुम न मुराद कलिमा तौहीद दा च दागी पर किताब के मौजूद और द माअहुम न मुराद आगा ज़ेर दे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पबारके च दाई पर किताबनों की लिखलो नूर कुरान खुदागी द किताब मुहैमिन दे तागी द गलतो निशानदेही गई, तागी द गलतो इस्लाह गई, कुरान दागी द टोटल किताब तस्दीक न गई। या मुसद्दिक माना मुंग मुआफ़िक़ कलो मुआफ़िक़ दे दागी दीन जताओ सर दे तौहीद और सुन्नत पर दीन दाम मबनी दस्ता सोगमो वकानो उद्वी मिन क़ब्ल देन मखी यस्तफ्तिहूना लिल्लज़ीना कफ़रू। यस्तफ्तिहून दा गज़र जे खलक़ ज़ान दर राखी अस साबित ही जरा देना दाशे साबित शो दाशे साबित शो क़ाल यस्तफ्तिहून मानस द कोल पकार दी रूहुल मानी और तफसीर मजहरी द्वारा यो खबर गई कि यस्तफ्तिहून द यफ्तिहून पर माना बांध है और वजह दाखिली च बाब इस्तिफ़ाल यो खुसूसियत द मुजर्रद सरा मुवाफ़क़त थे लेकिन इस्तक़र्रा बमाने क़र्रा फ़त्हुन माने से दी खबर वर्कवल क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम कितासुवेलु। हर कला चराग दी तलवे शान वाले किताब दा अल्लाह तरफना तस्दीक का उनके दागे चिदी सरद है वकानु मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहूना अल्लज़ीना कफ़रू। अवू दा खलक यहूदियानों के से खलक वागी वो संगऊ खबर बेवर को आए कसान होता च काफिरानो यानी यस्तफ्तिहून द यफ्तिहून पर माना बांधे। तफसीर रूहुल मानी और तफसीर मजहरी द्वारो दा माना कड़े द्वैम इस्तिफ्ताह दा मानम रूहुल मानीम कड़े इमाम रागिबम कड़े इस्तिफ्ताह बरवज़्न इस्तिफ्ताह ऐ यस्तख़बिरून मिन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल वलिद मौलूदन सिफ़तु कज़ा व कज़ा। इमाम रागिब दा माना कड़ो वुद्वी यस्तफ्तिहूना खबर बे तपोसो द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पबारकी अलल्लज़ीना कफ़रू द कुफ़ारुना काफिरान नबे तपोस को चे यो दासे नबी चे दासे औसाफ़ी दी चे मोर बे मड़शिवी अपलारे मख के मड़ो फ़लान फ़लान दासे आलामतुनो वाला दासे माशूम पैदा शवे दा दुआ माने मुफस्सिरीन ली द इमाम रागिब रहमहुल्लाह दे माने था तफसीर रूहुल मानी की डेरा गौर माने विल्ला ना गौर माना ग़ितफ़ान कबीले वालों बदाकार को मतलब कुरान ज़ाहिर न खुदा दो माने रज और बाद खले खा मखा दखपलो बिदात व जवाज़ द पारा कुरान ने इस्तिदलाल गई दलील दपो से दलील मलील नहीं हो बस खबर ही कही है दे सिलसिला के यो हदीस ते इमाम हाकिम अगली के लगे इमाम हाकिम लिखे थे इमाम बेहकीम लिखे थे
امام بیهقي سره کتابونه ډېر نه وو. دغه پیش نظر به دا د امام طبراني او د امام حاکم د بعضې کتابونه وو. د دې وجه نه د هغه په کتابونو کې ضعف بالکل بین دی، واضح دی. شاه ولی الله او د هغه زوی شاه عبدالعزیز رحمهم الله دواړه لیکي چې دې کتابونو حیثیت د صحیحینو یا د سنن اربعو غوندې نه دی. دا خو بالکل آخري شپږم اومه طبقه کې راځي او په دې کې موضوعات تاوده بود، په درنګو بدعات دي په دې کتابونو کې. علم وي د انسان دا نه چې نه. و د شاه ولی الله او د شاه عبدالعزیز دا خبره علامه کوثري ته ښه نه لګېدل. هغه ته یې باندې ډېر څه لاس خپې والي دي. هغه غریب هم قبوري دی که نه، دا قبوریین دا خبرې نه خوښوي. او بل هغه د سیدنا معاویه سخت دشمن دی. دا برایې وایې ورسره خلکو ته دې لپاره چې دا پته وي چې دوی سیدنا معاویه ته په کوم نظر ګوري. دا اهل رفس چې وي نو دي کې دا بدعات موجود دي. قبر پرستی همیشه اهل رفس کی، دا راځي دا هغه ځای نه. امام حاکم حدیث نقل کړی دی، اخبرني شیخ ابو بکر بن اسحاق، خپل سند سره وایي په کې راوي دی عبدالملک بن هارون بن عنترا عن ابیه عن جده. بس دا جمله پکې یاد کړئ، عبدالملک بن هارون بن عنترا عن ابیه عن جده. اگر نقل کی د سعید بن جبیر نو اگر نقل کی د سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. عبداللہ ابن عباس فرمائی کانت یہود خیبرہ، د خیبر د یهودو کار داو چې تقاتل غطفان، ای با غطفان والا سره جنگونه کول. کله به چې دی مخامخ شونو یهود د خیبر چې کوم دی هغې به هزیمت خور، شکست به خور. نیوزل هغې دعا وکړه چې اللهم انا نسألک بحق محمد النبی الامی الذي وعدتنا ان تخرجه لنا فی آخر الزمان الا نصرتنا علیه. دا دعا وکړه. دا د وسیلې مسله یې سره مخکې یو حدیث ما پیش کړی دی لولاک والا، دا دویم حدیث شو. کوشش کوئ چې دی بیا دوباره د اعادې ضرورت نه چې لږ وخت ډېر کار وشي. دې څیزونو باندې بحث چې کوئ همیشه دپاره هغه د فرقواریت رنګ کې مه کوئ، محدثانه رنګ کې کوئ. دا ټول وی څوک چې وسیله ثابتوي د ذات نو هغه دلیل هم وي او دا هم وي. هغه دلیل کې هم تا اورېدلي چې موضوع لولاک حدیث موضوع که څوک وایي چې موضوع نه دی نه وایي دی نو دغه مناول خو زمونږ په کار نه دی. عبدالرحمن بن زید بن اسلم د هغې راوي و، هغه ما تاسو ته د حاکم د کتاب نه ښودلی و چې هغه وایي روا عن ابیه عن جدی احادیث موضوعه. او حافظ ذهبي وایي چې دا کلام باطل دا پوره ده، نور څه ضرورت دی لپاره. حدیث د چا په مینې په بنیاد نه ثابتېږي. حدیث دپاره اسناد وي، د اسناد نه بحث وکړه بس خبره ختمه شو. چې بیا هم یو سړی پیش کوي موږ څه وکړو. دا حدیث دی بیان کړی دی. بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو نو دی انکار وکړو، نو قرآن وی دی له پیغور ورکو. دا څومره خلک چې لیکي کتابونه په دې باب کې، نو دا هغې دویم دلیل دی. دا موږ چې کوم سند بیان که په دې کې راوي دی عبدالملک بن هارون بن عنترخ. مجروحین کی لیکي امام ابن حبان یروی عن ابیه روا عنه العراقیون، تپلا نه نقل کئی او د عراق شاگردانی دی. کان ممن یضع الحدیث، احادیث بے وضع کول. لا تحل کتابت حدیثه الا علی جهت الاعتبار، ددو حدیث لیکل جائز نه دی البته که یو سړی دې لپاره یاد ساتي چې ما ته پته وي چې دا موضوع دی، نو د هغې لپاره ټیک دی. دا د ابن حبان بحث دی په دې سړي باندې. امام ابن ابی حاتم کتاب الجرح والتعدیل د دې جلد 5 د
د پنځم جلد کې صفحه همانه یې دوست خبر کې دم هغه قول کړی دی کوم چې ابن حبان کړی دی خو راځو د حاکم خپل کتاب ته دا کتاب دی کوم چې اوس موږ پیش کړو المدخل الى معرفت الصحیح من السقیم جلد اول صفحه 187 عبد الملک بن هارون بن عنترہ الشیبانی روا عن ابیہ احادیث الموضوعہ تخپل پلار نے چې کوم حدیثونه نقل کړي نا موضوعی و د امام حاکم د خپل وینا مطابق دا حدیث شو دا موضوع شو لہذا کوسم یو سړی دا پیش کړي نه پیش کړي موږ څه کنا خامخا ډله غټي نو غټي دی بیا فرقه شو نه حق پرستی شو نه دین بیانول شو حدیث نا بحث کول پکاري دا نه چې سړی دا وایي چې حدیث دی حدیث به یې بېشک لیکن داغه حیثیت دغه دی دا حدیث موضوع دی دیکھیں دا جوابونه مکو چې دا عبدالله بن عباس موقوف روایت ته فلان فلان دا صحیح جواب نه دی ځکه داسې قسم روایتونه چې هغه صحابه کرام بیانوي چې پای کې د عقل یا د اجتهاد دخل نه هغه حکمن مرفوع وي دا کمزورې خبرې څوک وایي امام حاکم شیعه او د خبرې له اعتبار نشته دا خبره هم غلطه ده تشیع خو دا چا د خبرې د پرېښودو وجه نه ده یو سړی بدعت کوي او هغې بدعت دپاره هغه یو حدیث بیانوي نو اصول لایي چې د یو ثقه بدعتي راوي هغه روایت قابل قبول نه وي چې هغه د هغه د بدعت معید وي قاعده دغه دا بلا شی قدریه دي د هغې نه امام بخاري نور محدثینو احادیث اخیستي دي ډېر د عقیدې مبتدعین دي د هغې نه حدیث اخیستي دي دا خو د خلکو یو ذهن بدل کړی چې بدعتي نه علم نه کوي فلان فلان زمونږ د زمانې چې کوم مبتدعین دي اکثر بیشتر عملی مبتدعین دي عقیدې خو نه دي هغه عقیدې والا و کم وي او بیا هغه د عقیدې بدعتي نه بلکې مشرک دی دا د علم مزاج بدل شوی دی اوس هغه زوړ نه دی پاتې شوی کوم چې د اسلافو په امام بخاری خلق دا اعتراض کوي چې دولې د قدریو نه حدیث اخیستل ولې شیعو نه اخیستل دا د خپل علم دی اسلاف ټولو دغه کړي او بیا دغه کې لږ مخکې مونږ ویلو لږ دا سوچ کول پکار دی چې اهل رفض څوک دي او اهل تشیع څوک دي د هغې زمانې جدا د دې زمانې جدا دي خو بار کیف د دې ځای نه دا نه ثابتېږي وکانو دوی من قبلو دې نه مخکې یستفتحون علی الذین کفروا تپوس به کو د کافرانو نه چایا پتا سو کې داسې مولود پیدا شوی دی مولود منې نوې بچې چې د هغه صفت داسې داسي یا خبر به ورکو آی کسان لا چې کافرانو چې کوم آخري نبی دی د هغه زمانه تقریبا را رسېدلې ده هغه نبی چې راشي مونږ به د هغه دست و بازو جوړ شو او ستاسو خلاف به جنګېږو دی باول دا خبرې کولې فلما جاءهم رحل کرا چې راغې دي ته ما کم دی ګوره ما راځي که نه کلمه توحید چې کله ثابتېږي پکې ما راشي نو خلک بتا ته څه وایي دا خو جي ما دی من نه دی که نه مطلب وایي چې نو ما خو د غیر ذوي العقول لپاره راځي وایي دا څه قاعده کلیه ده دلته کې ما د چا لپاره استعمال شوی بنده نه د سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم لپاره پیدا شوی استعمال شوی دلته هغه لپاره استعمال شوی قاعده کلیه خو نه ده اکثري قاعده ده بس فلما جاءهم هر کله چې راغی دي ته ما هغه پیغمبر عرفو چې دی پیژندو تش په معرفت باندې سړی نه مؤمن کېږي پیژنګلو باندې نه کېږي کله چې راغی دي ته هغه پیغمبر چې دی پیژندو کفرو به دا غنه انکار وکړو او د انکار یو وجه حسد بار بار ما ویلی دي چې دی په بني اسماعیل کې و هغه په بني اسحاق کې و تربوران شو بس مونږ نه منو مونږ یې زموږ ټبر کې وایي ګن فلعنت الله علی الکافرین لعنت د الله په کافرانو ډېر ناکاره دی هغه څه اشتروا بی انفسهم چې دی خرڅ کړي دي پای باندې ځانونه خپل
ځان یې پې خرڅ کړ، ډېره زوره نه ده اوس، پسې ځان خرڅ کړی دی. ان یکفرو چې دی کفر کوي بما انزل الله پای څه چې الله نازل کړي دي. دا کفر یې ولې وکړو؟ اشترا یې ولې وکړه؟ کفر یې خپل کې ایمان یې پرېښود بغیا د وجې د حسد نه. حسد ډېر ناکاره څیز دی. کله یو ښه مقرر یا سره به د خلکو حسد شروع شي، کله یو ښه محقق سره به شروع شي، کله به یو ښه قاري سره شروع شي، ښه عالم سره. حسد چې شروع شي نو بیا ظالم عمل هم کوي. حسد خو دا دی چې یو سړی د هغه نه تمنا د هغې نعمت وکړي چې دا د نه وي، نو بیا ورو ورو دی د هغې د درکولو کوشش کوي او دی په الله مې اعتراضونه کوي. د خولې نه یې وځي همداسې الله مې پوره اوزګار ده، پلانې بچي نشي ساتلی ورلی ورکوي. د دې بنیاد په حسد باندې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم حسد ته چاړه وی که نه، بیا دا ویل دا ویښتو خرولو چاړه نه ده، دا د ایمان خرولو چاړه ده. دې ځای نه پته لګي د حدیث ماخذ څه دی؟ دا ځای دی. دا خو پوهېدل چې دا هغه صحیح رسول دی، لیکن د هغې باوجود انکار یې وکړو. د انکار وجه تربورولي ده، حسد دی. چې هغه نبوت کم چې بني اسرائیل کې د بني اسحاق په شاخ کې را روانو، هغه ولې زموږ نه واغستی شو دی له ورکړی شو؟ دا شته دی، بس الله دې معافي وکړي. دې زمانه کې هم ډېر شي خلک شته خپلې شاګردانو له علم نه ورکوي. ما چې لباب اول چاپ کړی و ډېرو خلکو خبرې کوله چې دا زموږ پټ علم و دی، اصل ښکاره کړه. د دې په وجه خو زموږ درسونه له خلک راته یې چا ته څه شی مه ښیه. دا حسد شروع کړي داسې. کله وي ځان له پلاران نه جوړوي، ښه شاګردان ته به ټول دین نه ښیه. پوه شوې؟ دا ډېر ناکاره څیز دی. د الله دین چې چاله څومره ورځي پکار دا چې هغه وښیي شاګردانو ته، او شاګردان په خپلو خپو ودرېږي او ورته وایي چې راتلونکي کال کې مه راځه، لړ شه بل ځای درس کار شروع کړه. ذهن ځان له دا جوړ کړی. دا نه چې شاګرد به تا ته 15 کاله ناست دي چې جي زما 15 کاله وشو قرآن ښیم او پلان کې بلکل هر کال دلته یې. دا طریقه ده او انسانیت نه دی. دی دومره نالایق شي چې دی روژه بس تا سره تېروي. درست طریقه نه ده. شاګرد په خپلو خپو ودره او بیا هغه ته ذمهداري حواله کوي. یو کس ته قرآن وښیه خو وښیه، خپل طبیعت مطابق شاګردان جوړ کړه ښکلي ښکلي. بغیا د وجې د حسد نه ان ینزل الله چې نازلوي الله د خپل فضل په خپل فضل باندې په چا چې وغواړي د خپلو بندګانو نه. فباؤوا بغضب علی غضب، اخته شو دي د یو غضب نه په بل غضب. زموږ استاد محترم ویل البغي مرض العلماء. بغي او حسد دا د علماء مرض دی. یو دا ځای شو. دا 100 آیت دی، دا 9 آیت دی. بیا دې صورت کې 109 آیت کې به راځي او بیا به 213 آیت کې راځي حسد. بیا به سورۃ آل عمران کې راځي 19 آیت کې. سورۃ النساء کې به راځي 54 آیت کې. سورۃ الشورى کې به راځي 14 آیت کې او سورۃ الجاثیہ کې به راځي 19 آیت کې. وشمیره 1 2 3 4 5 6 وہ ضائع قرآن دا اہل علم و حسد خود لے. نو که اہل علم کے حسد نوے قرآن بنوے وہ ضائع دا فرمائے دی. اور دغه وجه دا چې محدثین د یو هم عصر په باره کې د بل هم عصر جرح نه قبله دیتا معاصرانه چشمک وي. معاصرانه چشمک حسد به او سره شروع شي بس لګي به ورپورې لګي. نو یو جرح ده، یو د یو سړي هغه غلطۍ ښودل دي کوم چې واقعي هغه کړي. دا دواړه جدا جدا څیزونه. محدثین چې دا نه قبلوي د هغې وجه دغه ده، دشمني ورسره وي. یو مثال درته وښیو ته پوه شي. د امام احمد او د محمد بن اسحاق یو زمانه ده، د یو استاد شاګردان دی. دا ټول ونه طالبان کوي. د یو مجلس خبرې به وړي بل ته به کوي، د بله به وړي دلته به کوي.
استادان هم قرآن خی خو فتبینو باندې عمل نه کوي. دا لږ قابل افسوس دی. پکار دی چې فتبینو باندې عمل وکړي. هغه یو ځل د امام احمد شاګردان لیټ راغلي وو. تپوس یې وکړو چې دا ولې لیټ شوی؟ نه هغې وي چې هلته کې سیرت مونږ وې هغه ډېر خوند کړی. بیا ورته وویل چې یاره ابوالرز هغه ویلي وو چې د احمد احادیث ماته وښیې، انا بیتارو احادیث، زه د هغه د احادیثو طبیب یم، ډاکټر یم. دا روانې وکړه دې ته لګایي بجایي وایي. لګایي بجایي وکړه د امام احمد په مخ کې. هغه وفرمایل دا څه دجال من الدجاجله. محمد بن اسحاق چې کوم دی دا دجال د دجال. خلقو دا جرح وګڼله، ټول احناف دا جرح ګڼي. حال دا دی چې ابن حمام وی دا جرح نه ده، دا جرح نه ده. دا خو هغه یو خبره داسې کړې ده چې د طالبانو خولې پې بندوله، د هغه د خبرې جواب یې کړو، نور خو جرح نه وه. ده زمونږ اشنایان هم ډېر ښه دي چې کوم ځای حدیث د قرات خلف الامام وي او حدیث د رفع الیدین وي د امین بالجهر، هغې کې محمد بن اسحاق راځي نو هغه حدیث رد کوي ځکه چې دجال من الدجاجله. خو که حدیث راهي چې عیسی علیه السلام به راځي، زما د قبر خوا کې به ودرېږي، ما ته به السلام علیکم وایي او زه ورته وعلیکم السلام وایم، نو هلته کې محمد بن اسحاق ترې سره پټ کړي. دا کمال نه دی؟ هلته کې بیا دجال من الدجاجله نه. دا جرح نه ده اصل کې، او که جرح شیم نو دا د معاصرانه چشمک د وجې ده، دا قابل قبول نه ده. د دین په باب کې خلک فرقواریت نه کوي. فرقه وایي دیتا چې سړي ته خپله مسله دومره صحیح ښکاري چې د بله صحیح غلطۍ، دا غلطه رایه ده. دا اجتهادي امور وي، په دې کې سړی لږ فری هینډ دی وچلېږي. خو دا کومه رویه چې دلته را بلکل غلطه ده چې په عقیده کې دا خبره منې بیا دي لیکلي خپلو کتابونو کې چې سماع الموتى عقیده ده، خو ضروري عقیده نه ده. نو ما به هغې لیکلی و نوټ چې آیا داسې عقیده هم شته چې غیر ضروري؟ یعنې سماع الموتى عقیده ده، خو اتنا هم نہیں چې عقیده دې ورته بیا په قطعي نص پیش کړي. دی خپلې خبرې ګډې وډې کوي. خو دا حسد د وجې داسې زونه راشي، معاصرانه چشمک د وجې کېږي داسې. دا نه دي کول پکار. علوم الحدیث کې ما د معاصرانه چشمک ته دې چې کوم راویان چې کوم دی هدف جوړ شوی د هغې یو لوی فهرست ما جوړ کړی چې فلان کې د دې شکار شوی دی، فلان کې شکار شوی دی، فلان کې شکار شوی دی، لوی لوی خلق د دې شکار شوی. او دا کېږي دې لپاره بس دعا غواړئ د الله نه چې ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. په دې باندې دا شی ختم شي. دا د علم په زور نه ختمېږي، دا د الله په توفیق به ختمېږي. حسد مه کوئ. دا هغه زنګ دی چې اوسپنه باندې ولګي، اوسپنه تر هغې پورې نه پرېږي تر کومې چې اوسپنه نه ختم کړی. کم زړه کې چې حسد لګي دی ختم شي، شکل نه هم پته لګي، سترګو نه هم پته لګي، د هغه د رویې نه هم پته لګي. غریب په دنیا پوه نه شي، هر وخت لړو نه پته وي. دې نه ځان یو طرف ته کوي، د الله په ورکړو باندې شکر ادا کوي. او که بل چا سره د الله سه احسان دی نو هغې ته په ښه نظر وګورئ. دا وہ مقامات تی قرآن مجید پائے کہ دا علماء مرض خودے باغی حسد اختشو دی دا یو غضب نا پا بل غضب دا کم دو غضب دی. یو غضب دارے چھ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار ہوگا، بل غضب دارے چھ دا دن انکار خود دی خپل کتاب نے انکار تک دی پا کتاب کے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علامات لگلی وٹولتا موجود ہو دی چې دا غې نه انکار وکړو. نو مطلب څه شو؟ خپل کتاب باندې انکار وکړو. وللکافرین عذاب مهین، او کافرانو لپاره عذاب رسوا کوونکی دی.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ هر کله چې ته ویل شي ایمان وروړی پایسو چې الله نازل کړي دي دی وایي مونږ ایمان وروړو پایسو انزل علینا چې په مونږ باندې نازل کړي شوي دي. دا مذهبونه وګورئ دا هم تقریبا داسې شی جوړ شوی دی. یعنې هر سړی حق په خپل ځان کې منحصر ګڼي. دا ډېر لوی ظلم دی. فقهي اختلاف دی د مر سره ما بار بار ویلي فقهي اختلاف ډېر خوند کوي دلیل سره او دا د اختلاف په شکل کې یو اتفاق موجود دی. خدای نه ذاتیات جوړ شوي د پسې مونځ ځکه نه کوم دی داسې کوي او د پسې ځکه نه کوم چې دی داسې کوي. نو دا خو نه مسلک دی نه مذهب اس نه دا فرقه ده. قرآن لا تفرقو ویلی دی تفریقه بازی ونه ته تفریقه بازی مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی دی. مثال یې صحیح یو ځای نه اوښ غورځېږي اوښ کندې ته غورځېږي بل سړی راځي هغه د لکۍ نه راټینګوي اوښ به لکۍ نه راټینګ کړی شي. دا ټول د فرقواریت شکار دی. ټول خبره غلطه ده بس غلطه ده پرېږده. دی به نه دا مونږ ویلي دي زمونږ استادانو ویلي زه بیا صحیح ثابتوم لګیا خپله ذمہداري ادا کوي که څوک مني او که نه مني. دا فرقواریت دی دا پرېږده دلیل پسې لړ شي بس. دا هغې مرض و دي څه وایي مونږ منو هغه څه چې په مونږ نازل کړي شوي دي لیکن قرآن وایي نیمګړې خبره مه کوه ویکفرون بما وراءه خبره دغه ده دی کفر کوي په هر هغې څه باندې چې دی نه علاوه دي. دا ګوره تورات هم آسماني کتاب او قرآن هم آسماني کتاب دی دغه خبره ده. دی قرآن نه مني تورات مني نو الله وایي تاسو چې دغه نه منئ دام نه منم قابل قبول نه ده. فقهي مسالک سره هم دغه شوي دي. په بل مذهب خو فتوا نشي ورکولی مجبورۍ کې راشي نه دوه درې فتوې ورکړي چې ته په نورو مذهبونو باندې نور سره خپل ځان په حق ګڼي بل په باطل ګڼي. بلکې ډېر علما وایي چې جی فلان کې امام دی فلان کې چیز ته حلال وي او فلان کې ورته حرام وایي نو که ما د هغه رایې ومنله دا به څه کېږي. هلکه ته لا په دې هم نه پوهېږې دا حلال حرام شرعي نه دی اجتهادي دا خو اجتهادي حلال حرام دی شرعي خو نه دی. چې کله علما دومره تنګ نظره شي نو د هغې عوام غریبان به په څه پوه شي دی په دې پوهېږي دا اجتهادي څیز دی. اجتهادي څیزونو کې یو اولایي چې کم تخکې او چې کم بل څوک یې نه غیر اولایي په دغه طریقه ده. اوس زما دا ارجح دی د هغه راجح دی. ولې پښتو کوي هر سړي ته د خپل چاټوري شملې خوږې ښکاري دغه مسله نور پکې څه نشته. هغې نه خلکو د حق او باطل یو معیار د ایمان او د کفر معیار یې دا جوړ کړی دا غلطه ده. وهو الحق حال لا دا کتاب رښتینی دی مصدقا لما معهم تصدیق کوونکی دی د هغې چې دي سره دی. قل وایا فلم تقتلون انبیاء الله نو لقتلول تاسو د الله انبیا د دې نه مخکې که چېرې یې تاسو مؤمنان ګوره دی نو قتل کړي مشرانو یې قتل کړي لیکن دی په دې رضاو چې مشرانو قتل کړي دي نو ښه ده چې قتل کړي دي نو دی د هغې په جرم کې شریک وو. ما مثال درکړو چې سفیان مخکې چا ویلي وو چې حسین رضی الله عنه چا قتل کړی دی ښې کړي چې قتل کړی دی هغه ورته وفرمایل قد شرکت فی دمه ته د سیدنا حسین په وینه کې شریک یې. دا قاعده ده دا د قرآن نه معلومه ده. یو سړی چې په کومه ګناه باندې خوشحالي چې دا پلانکي سره ښه شوي دي نو مطلب دا چې دی هم د دغې قبیلې سړی دی او که یو سړی په نیکۍ رضایي چې فلانکي دا کار وکړی ډېر ښه کار یې کړی دی نو دا د ایمان دلیل دی. دله به الله دې اجر ورکړي هغه به د هغې سزا ورکړي. ولقد جاءکم موسی بالبینات یقینا راغلی تاسو ته موسی په واضح دلایلو ثم اتخذتم العجل من بعد بیا ونیو تاسو په خدای باندې د هغه د تلو نه وروستو وانتم ظالمون وی تاسو ظالمان. دا تفصیل خو مخکې شوی دی صورت کې. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ دا آخري خطاب دی 96 آیات پورې ځي او دې سره به زمونږ لومبنی بحث د توحید لومبنی کتاب یا لومبنی حصه دا به پوره شي. په دې خطاب کې څه شی دی د مخکنو خطاباتو د بعضو اعاده د ټولو نه. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کله چې اخیستی موږ پوخ له ستاسو نه
ورفعنا مونږه پورته کړو فوقکم ستاسو د پاسه تور مونږه تور ستاسو د پاسه پورته کړو. پرون د هغې وضاحت کړو چې دا خبره غلطه را چې انہیں دکھائی دیتا تھا. قرآن نے مونږ مثال پیش کړو چې کانه ذلہ گویا کہ دا چتره د ډېر نږدې و د دې ځوان چې و هغه انه واقع بهم سره دا نه چې غر دنګ دی دروغ وایي خلک چې دې ته داسې ښکاره کېدل چې دا غر ګړې په موږ راغورځېږي او غر دا زموږ د پاسه دی. قرآن دوه جملې هلته ویلې اذ نطقنا الجبل فوقهم کانه ذلہ او نطق معنی مونږ کړې وه هچکولې دی نه ړقول بیا د جړو سره روښکل او بیا د دې د سر د پاسه کول. نطق او فوق قرآن دو الفاظ ویل یعنی اول مونږ غر هغه اوجړقو سست مو کو هغې نه وروسته هم روښکه د دې د سر د پاسم کو او وجه یې ما ښودلې وه اکراه نه وه د الله د قدرت اظهار دی که اوس داسې شی نشته دی. کمو خلکو لکه بیان القرآن کې محمد علی لاہوری قادیانی تعویل کو چې دا خو اکراه ده نو ما ویلي دا اکراه نه ده دا د الله د قدرت اظهار ده. او بل دا چې اکراه هم شي نه اکراه په مسلمان کې دی شي. یو سړی مسلمان دی او هغه د الله حکم نه مني د باندې اکراه نه کېږي. کم اکراه چې قرآن وی لا اکراه فی الدین ناغلطه کې الدین الاعتقاد ته وي. یو سړی ته په زبردستی مسلمانولی نشي. مسلمان خو چې جرم وکړي هغه له ورته سزا ورکوي قایل کوي به د هغې دا غلط استدلال دی چې کوي خلک خو د هغې ته اشاره ده اخذنا میثاقکم او کله چې اخیستو مونږه پوخله و ستاسو نه او مونږه پورته کړه و ستاسو د پاسه تور خذوا ما آتیناکم او هغه معنی وایي کومې چې مونږ هلته کړی خذوا ما آتیناکم عمل کوئ په هغه څه چې در کړي دي مونږ تاسو ته بقوت په مضبوطیا. اخذنا مراد العمل. واسمعوا خبر اورئ غوږ دی که نه. قالوا سمعنا وعصینا دی ویل مونږ واورېدل نافرماني مو کړه. څه مطلب چې هغه وخت یې دواړه وویل نه نافرمانی یې دومره زر کړې وه چې ګویا کې سمعنا سره ویلي وو. د حال نقشه راښکي یعنی کم حال کې دي او ښکاره ده لکه دي چې د دریاب نه ووتل نو لا موسی علیه السلام ایله هغه تور ته لړ دی بیا د سخي عبادت شروع کړه. نو څومره وخت شوی و 40 ورځې هم نه وي شوی. دا قوم دی دا سیخ چې دې کې ته سل کالم نه چکې کېدې که نه بیا روباسې بیا هم کوږي سپي لګی دی. دې مزاج دغه دی کوږ ولې دا فرعونیانو دربار کې لوی شوي دي حلال حرام تمیز نه و ټول عمر د هغې د خپې د لاندې و. نو داسې خلکو له چې ازادي میلو شي نو ښه خلک نه وي. د کومو خلقو تربیت چې د ښو لاسو کې وشي نه خلق جدا وي. په دې وجه نه الله رب العزت تیه میدان کې دي بلا موده پاتې کړل دې لپاره چې زاړه دې مړه شي نوې نسل رارسي چې هغې خبره زده کړي زوړ نسل خبره نه مني. قالوا سمعنا وعصینا یا سمعنا دی ویل په خوله باندې وعصینا په زړه کې وویل واشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم واشربوا فی قلوبهم الاشراب فی القلب. دا محاوره ده قرآن مجید باندې چې کم خلک اعتراض کی نه پوهېږي او اعتراض دا دی چې جی ښې څنګه د هغې باندې اوس کو وشربو معنا اوس کولی شو افی قلوبهم په زړونو باندې العجل څښې څنګه په زړه باندې سکولی شي. وی لفظ معنا چې کوي نو همدغه چلي نو دا قرآن مجید دی. قرآن مجید خو د عربی اسلوب دی دې له به عربی اسلوب لدی دې له به جاهلیت د زمانې اشعار ګورې هغه جاهلی ادب به ورله ګورې ته پوه شي په دې باندې. یو سړی چې پرزنر آف زنډا وایي نو پاکستاني انګریزی باندې حل کېږي. پرزنر آف زنډا چې کوم کتاب دی هغه پاکستاني انګریزی باندې حل کېږي. د شیکسپیر اشعار چې کوم دي پاکستاني انګریزی باندې حل کېږي چرې نه.
هغې دپاره به د اهل زبانو د انګریزي ژبې والو انګریزي ګورې، هغې سره به ځان واقف کې، نو هغې نه وروسته به ته د شیکسپیر په ژبه پوهېږي. نو قرآن مجید دپاره دا ضروري دی چې موږ ته هغه عربي راځي کومه چې جاهلیت زمانه کې وه. زموږ د بعضې جاهلانو نن خیال دا دی چې کومو خلکو له تکلم د عربي ورځي که نه نو هندي په قرآن پوهېږي. زمونږ ملګری و ډاکټر محمد عمر رحمت الله تعالی علیه، هغه وایي که دا داسې نو بیا خو د عربیان ټول ډېر لوی علامهګان دي، دی خو ژبه عربي ده. د تکلم په عربی باندې سړی په قرآن نه پوهېږي. قرآن چې کومه عربي وي هغه د زړې زمانې ده، د دې دپاره د هغې زمانې ادب کتل پکار دي، هغه لټریچر کتل پکار دي. چا پکې بیا دا ویلي چونکې دا سخې خو اور ته یې غورځولی و که اور ته یې غورځولی و بیا چې کوم دی په دریاب کې بهیولی و، نو په هغې باندې به هغې اعتراض کړی چې دی وسوځېد دی څنګه وبهېد. دا مستشرقین دي اړې خنزیران دي، عجیب و غریب اعتراض بګي خلک ورته نیغ نیغ ګوري. د دې جواب دا دی چې دا قرآن عربي دی، که دا تاسو کومه خبره کوئ دا صحیح وه نو کم سے کم یو مشرک به دا اعتراض کړی وی چې دا قرآن فصیح بلیغ عربي نه ده. قرآن خو د فصاحت او بلاغت مرقه ده، د دې په یو لفظ څوک اعتراض نشي کولی. په قرآن چې کم خلک اعتراض کوي دا ټول عجمي، عربي سړی په قرآن اعتراض نشي کولی. یا که نن سبا بعضې عرب تاسو ته ښکاري لکه بطرس زکریا نور داسې بعضې خلک، نو دا خو یهود دي او نصارا دي، ای خو قرآن کې اډو کې ګوري پخوانه، د هغې هغه اعتراض هم څه حقیقت باندې مبني نه وي. خو افسوس دا یې زموږ خلک هغې نه اوري، نه هغې جواب ورکوي هغې له. اشراف فی قلوبهم العجل، د دې مطلبي مینه پیدا کول. واشربوا فی قلوبهم العجل، او د دې په زړونو کې پیدا شوې وه، پیدا کړی شوې وه محبت د سخي، د سخي د عبادت محبت د دې په زړونو کې پیدا کړی شوی و. ولې؟ بکفرهم د دې د کفر په سبب. کفر یو داسې سبب و چې د هغې د وجې شیطان دې ته د سخي عبادت دا ښایسته کړ. د دې مطلب دغه دی. دې واقعه کې وروسته راځي لما سقط فی ایدیهم، سقط فی ایدیهم، یاره جی دا څنګه دي په لاسو کې مات شو. سقط فی ایدیهم، سخت فی الید نه مراد صحیح پیمانه کېدل. دا مطلب نه چې دی مات شو، کله چې دی پیمانه شو په خپل کار، نو بیا الله هغې ته حکم وکړو چې یو بل قتل کې فلان فلان یا ما معاف کړه. قرآن چې وایي او دا حدیث کې جرادي اقرأ القرآن بلحون العرب، دا غې نه یوازې الفاظ نه دي مراد، عربي لغت ته لړ شئ، عربي لغت ځان سره وساتئ. عربي لغت کې بنیادی کتاب مقایس اللغت دی، پکار دا چې هر عالم سره دا کتاب موجود دی. معجم مقایس اللغه یو جلد کی کتاب دی، هغه مسدس باندې کار کوي، دغه کتاب دی. که سړی د هغې نه لږ نور ور خوږېږي پکې نو بیا جمهرة اللغت دی د ابن درید، درې جلده کې، ډېر نفیس کتاب دی. د ابن درید اشتقاق دی، هغه چې وګوري دا به تا ته ډېر شی قرآن حل کړي، تفاسیر ته ضرورت ډېر کم پېښېږي. دا ما چېرته کم کتابونه نه واخیستل، دا تاسو خپل کې وګورئ. زما یقین دی کال به تیر شي کال به راشي تاسو به د تفسیر کتاب له ګوتې ونړئ. دا قرآن حل کوي، دا بنیادي څیزونه د لپاره لغت دي، او بالخصوص هغه اهل لغت چې هغه سابقین دي، مخکني خلک. یو سړي له الله ټایم ورکړي، وخت یې ورکړي، پیسې یې ورکړي، قابلیت یې ورکړي. نو بیا تاج العروس ښه کتاب دی د مرتضی زبیدي، کوم چې د قاموس شرح ده، قرآن هم حل کوي، حدیث هم حل کوي، او ډېر شی زما په خیال یو شپږ دېرش که اووه دېرش جلده کې چاپ شوی دی کتاب. په دې څیزونو باندې پیسې که سړی ولګوي نو دا پیسې په ځای لګي، دا بې ځایه نه دي. دا کېږي سړی د خپل حال مطابق کتابونه اخلي.
په خاص زمانه کې د ایران کتابونه ورزانو ما هغه اغوستل پیسو درک نه مونږ سره بیا الله حالات بدل کړل څه پیسې ټکې لاس لراله بیا ما هغه ایرانی کتابونه پاکستانی کتابونه مې خرڅ کړل وسره مې څه پیسې کړل بیروتی کتابونه په واغس زما لایبرری کې د الله په فضل اوس شاید ایرانی کتاب ما سوا د هغې نه چې کوم د روافض دي د اهل تشیع بس هغه کتابونه پکې ایرانی نورې عربي کتاب ما سره ایرانی نشته د الله په ذات کامل یقین ساته کتاب اخلي ورکوټي کتابونه اخلي اذان پدې پوهه کې چې اوریجنل سورسز مختصری د اسلافو کتابونه ډېر واړه خدای علم نه ډکی متأخرینو کتابونه ډېر شي شپاړس جلد کتاب به لګي اول تر اخره پورې وګوره یو جمله به کې صرفه دي نه د علم خبرې د کول پکار د اسلافو کتابونه واخله معجم ډېر ښه کتاب دی مقایس اللغه زمونږ د خلق وړان المنجد پوری مدرسه کې ځال منجد وي مال خندار شي تارک په منجد باندې څوک څه کوي دیکھو لیکون کې میساګي د شیطان آئے کہ هغه د یوسف پلار جوړ کړی دی د عیسی علیہ السلام پلار یې جوړ کړی دی د مریم شکل یې جوړ کړی دی دې ته بګیا ځای نه دی معلوم کا معلوم به شاید یو بیا شلول وي پوه شو ته کدی ودا تصویرونه پټي همیشه کنه منجد سره تعلق مه ساته هیڅ شی نشته که ګوره بیا خامخا نه عربي منجد واخله عربي منجد هر لس کاله پس هغې ریویژن کوي منجد دومره شی دی اوس ما سره شته اوریجنل هر لس کاله پس پې کې اضافي کیږي هغې دوه پورشن دي یو ته لغت کې یو کې اعلام ډېر بصیرت والے کتاب دی د لحاظ سره خو بطور لغت ښه کتاب نه دی هغې نه ښه کتاب خو المصباح المنیر دی ورکوټه غوندې هغې نه یو فصل ښه دی دا ضروري دا د علماو دپاره دا کتابونه ضروري اردو کتابونو ته رجوع مه کوئ دا مدرسو والا چې کوم رجحان شروع شوی دی دا زما طبیعت ډېر زیات خفه کوي دا استعداد ختموي د طلباو عربي کتاب کې سبق ویل پکار دي زموږ استادانو موږ ته د پښتو یا د اردو شرح نه پرېښودی وهلو وی د هیڅ کتاب اردو شرح موږ نه دا کتلی اوس خو د فقه د هر کتاب اردو شرح او د نحمیر او د شرم تعامل او فلان دا هر کتاب اردو شرح بلکې پښتو شرح دی د ایله کافیه موږ چېرته کې پټه کده چې استاد به خبر شي بیا زموږ د بسترو نه وباسله سوځوله به اکثر موږ سره پاره تحریر سمبټ موږ نشو کته استعداد پیدا کول لپاره پکاري چې طلبا عربي ته رجوع کې غلطه دی وي خو عربي دی وي تر خندا خبر نه عربي زموږ ژبه نه ده څنګه چې اردو زموږ ژبه نه ده ایک هم غلطیږي و دې هم غلطیږي خو وابستګي معلومیږي د سړي چې د تعلق وابستګي عربی سره شته دا نسبت هم کافي ده اعراب غلطی چا نه کیږي زموږ خلک دغې ته وګوري خلک به را پورې خاندي ځان پورې نه ښایي تا پورې خاندي تر شرم خبره خو نه سړی به کوشش کوي دا خو به زه ستا نه زده کوم ته ما نه زده کوې کار به روان وي واشربوا فی قلوبهم العجل ادا لطیفې دې ډېرې کوي هن لباس لکم وانتم لباس لهن یو مستشرق معنی کړی ده هن بنطلونات لکم وانتم بنطلونات لهن تاسو د هغې پتلونونه هغې ستاسو پتلونونه لباس به معنی پتلون بنطلونات مصر کې شته مستشرقي حاله لباس هلته د پردې په معنی دی ښځه د خاوند پرده ده او خاوند د ښځې پرده ده دا عربي مزاج دی عربي مزاج جوړ کړی دی الله واشربوا فی قلوبهم العجل او څکولی شوې وه د دې په زړونو باندې مینه د سخي یعنې د هغې په زړونو کې د سخي د عبادت مینه پیدا کړې شوې وه هسې نه وه بکفرهم د دې د کفر په سبب هر ځل به انکار کو انکار به کو ورڅنګه د غوا واقعه کې څومره هډوکي وکتل خو الله خپل حکم وانغست وایا بے سما یامرکم به ایمانکم ډېر ناکار دی هغه څیز چې وینا پرې کوي تاسو ته ایمان ستاسو ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان
قل وایا ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند الله خالصۃ من دون الناس. دیته وی اعلان د مباهله یو آخري حرب ده چې هغه د حق او د باطل لپاره به خلکو استعمالوله. قرآن مجید کې د مباهلو ذکر شته دی، د دوه مباهلو دی که د یوې مباهلې دی. دا مباهله یهودو سره ده او یو سورت آل عمران کې اشارات به راځي هغه مباهله نصاراو سره ده، خو شوې یو نه ده. اوس زمونږ خلک بحث نه کوي، مناظره نه کوي، د ډز نه مباهله کوي. یعنې هغه تسلسل یې پرېښی دی. اول بحث وکړه کېنه چې دې څیز باندې اختلاف دی، بیا مناظره ده چې په ځای د یو ورکوټي مجلس یو غټ مجلس کې دا خبرې وشي. لیکن نن مناظره مجادله پاتې شوې ده، مناظره نشته. مناظره خو دې ته وایي اول خو هغه شرطونه غلط دي زموږ خلکو کې نشته دی. لکه یو خدای چې کم دوه مناظرین دي هغه یې د یو بل امزولي او علم کې دیم د یو بل برابر وي. دا دواړه شرطونه پکاري. دلته به یو دوه لیشته لګي په اواز شپېته کاله سړی بیا چې ما سره مناظره وکړه نو داخله وه مړه لا به دې هم نه پوهېږي مناظره چا سره کوي. خلک په دماغ د خلکو خراب شوي. د دې لپاره د دې عمرونه ضروري دي. دارنګې د دې علم یو برابر پکار دی. دریم شرط دا رشیدیه کې بیا اوس وایي خلک رشیدیه کې نه وایي، نه وایي رشیدیه وړشته نه په نصاب کې. شاباش. رشیدیه کې اصول خو د مناظرې بنیادی شرط پکې دا دی چې دا دواړه حق پرست وي. حق پرست دا مطلب دی چې که زما د مخالف مرګري قول مضبوطو، دلیل مضبوطو، نو زه به څه هچکچاهټ نه محسوسوم، زه به خپله خبره پرېږدم او د ده خبرې تایید وکړم. نو اوس خو زما په خیال دا شی به پکې نه وي که نه. هر سړی به دا خپل ملا وړ کوي که نه. ورته ما ویلي خپل ملا وړ کوو. زما تعلق د علوم دیوبند سره زه به هغې زنده باد ویم، د بل مسلک سره دا به د هغې زنده باد وي او ما پړ کړي زه به هغه پړ کوم. څه شو؟ اور مناظرې بنیادي اصل ختم شو. دا مجادله جګړه ده، په هغې هم نه کېږي. نه بیا مباهله ده. نو مباهلې د پاکستان او هندوستان کې شوي دي. چا کړي دي؟ قاضي ثناء الله رحمه الله کړی ده، یو حدیث عالم و. قاضي ثناء الله امرتسری، یو قاضي ثناء الله دی، هغه پانی پتی دی، هغه حنفی عالم دی، د مرزا مظهر جان جانان شاگرد و مرید دی، تفسیر مظهری مصنف قاضي ثناء الله مئات مسائل ټایپ کتابونه لیکلي. یو مولانا ثناء الله امرتسری دی، دا د حدیث عالم و. سرګوده کې یو پریس و ثنائی برقی پریس، دا د هغه د بچو ډېر مخکې هغه سرګودې ته پاکستان هندوستان چې کله جوړ شو جدا شو نو راغله او دلته هجرت کړو. او دلته کې یو دوه ډاکټران، ډاکټر خالد ظهیر، دانشور صاحب ملګری دی، دا د هغه زوی دی ډاکټر خالد ظهیر. دا غریبان بیا دغه اهل حدیث هم دی، بیا دغه مصیبت کې هم گرفتار شو. هغه یو مباهله کړې وه مرزا غلام احمد قادیاني سره. دا غلام احمد د نه ډېر زیات تنګ و. د مولانا ډېر زیات رسالې دي د پرت کې. دا پیدا کې ځان له مولانا ثناء الله امرتسری وړې وړې رسالې دي. غالبا ګجراواله کې طیب اکیډمي کې به دا ټولې میلو شي. ما بچپنه کې هم لوستې دي، اوس هم را سره شته دی، مزه ته اوس هم اخلم. ډېره ښې رسالې دي، علمي رسالې دي. دی مباهله کړې وه. مباهله کې دا وه چې یا الله کم سړی حق پرستی د باطل پرست په جون کې هغه مردار کړي. د هغې نه ډېر زر وروستو مرزا غلام احمد ټټي میں مر گیا. موږ له اردو ډېره ښه راځي که نه. ټټي میں مر گیا خلک دا مطلب چې ټای کې دننه مړ شي، د خېټې په مرض کې مړ شي. مړه
ټټي مې مر جانا دا مطلب چې د خېټې بیماری کې مړ شو د ستونو باندې مړ شو او هغه د مواهلې نه وروسته تقریبا 18-20-22 سال ژوندی و خو دا څوک نه وایي تاسو ته چې دا یې والدي سالم و دا فرقواریت ده که دا فرقواریت دا ټول مبتلا شوي دی که دا زه داسې خبرې کوم ما سره چا په دې وجه نه لګي دا لیدي عالم و ډېر قابل عالم و د سر سید رد هم دغې سړي کړی دی تفسیر سنائی کې 3 جلد د هغه کتاب دی او دا پاکستان کې دا تحریک چې کله شروع شوی هغه ډېر مخکې زموږ د پیدایش نه مخکې د دې بنیادي سړی پیر افګول الله شریف وکانه بریلویین بریلو ته دې جنجټونو نه راوړی دا کوم که جنښتي یې تاسو سټونه منښتي نه روزئ څه کوئ تاسو سید عطا الله شاه بخاری رحمت الله تعالی علیه دا ډېر لوی مرد مجاهد دی د تحریک ختم نبوت کتابونه وګورئ پته به ولګي تاسو ته بیا ختم نبوت باندې مبني کتابونه وګورئ ټول ورته پته ولګي دا مریدو اصل کې د پیر افګور الله شریف دا به خبرې هم نشو کولی ته هغه دعا کړې وه هغې نه وروسته د ژبه چلېدلو خلکو دا تحریک نږدې را نه دی کتی دی که زه بار بار وایم دی کې سیاستونه مه چېړئ دا زمونږ د امت مسلمه مسله ده دی که دا نه و چې دا بریلی دی او دا پکې دیوبندی دی دا مودودی دی او دا فلانی دی دا فلانی دی دا نه دا ټول دومره چې څومره خلک و دی پاکستان کې څومره مسلمانانو دا ټوله اجتماعي مسله ده اوس په دې خلک جیب ډکوي ځان له 1974 کې دا تحریک چلېدلی و آخري هغه زما طالب علم آخري کال دی د دې مرکز دارالعلوم تعلیم القرآن پنډی و دا لوی لوی خلک به مونږ هلته لیده ما دې باندې یو ځل مخکې هم ذکر کړی او انشاءالله سورة الاحزاب کې پوره خبره کوو بیا دی په دې بنیادي کتاب د شورش کاشمیری دی نری غونده کتاب دی تحریک ختم نبوت هغه واخلې تا ته به تاریخ هم مخې ته راشي او د امت ټول چې چا کمه برخه اخیستې ده که هغه مفتی محمود صاحب دی که هغه مولانا مودودي صاحب دی که هغه یوسف بن نوري صاحب دی که هغه احتشام الحق تانوي صاحب دی که هغه محمد شفیع صاحب دی هر څوک چې دی هر چا خپله برخه پوره کړې ده په دې کې دا د سیاست بینټ مه چړاوئ او دا چې د چا په لاس باندې الله دا کار کړی دی نو هغه څوک ذکر نه کړي هغه ته وایي ذوالفقار علي بټو دا هېڅ څوک نه وایي او چې کله هغه دستخط کوه نو هغه وایي زه په خپل مرګ دستخط کوم چونکې هغه ګیره خوري نو څوک ګیره خوري نو هغه مسلمان نه دی په نسبت دا ظلم مه کوئ دا زیاتی دی الله رب العزت د هغه نه دا کار اخیستی او دعا ورته وکړئ چې الله دا د هغه د نجات باعث جوړ کړي مسلمان خو دی که نه کافر ګڼئ دا څیزونه غلط دي دا مناسب څیزونه نه دي مباهله کړې وه قاضي ثناء الله امرتسري رحمه الله دې طرح بس خو مې ختمه کړه که چا ډېر تیز و د هغې وجه چې کوم ده هغه پیر افګول الله شریف دی چې تاسو مسلمان هم نه ګڼئ پیر مهر علی شاه یعنی فقهي اختلاف د وجې فرعي اختلاف دی کافر ګڼي خلک حاله چې عطا الله شاه بخاري غونده سړی د هغه د لاس نه وتلی دی بلکې هغه ته یې ویلو چې ما ته رسول الله وسلم خوب کې راغلی و چې عطا الله ته ووایه چې دې کار ته م لار وتړي او عطا الله شاه بخاري د هغه کمال نه و چې هغه به تقریر د شپې 1 بجې نه وروسته شروع کړو هغه نه څوک وده کېدی نه شو د هغه که تاسو ګورئ نه د هغه د شورش کاشمیري کتابونه وګورئ کوم چې هغه په عطا الله شاه بخاري لیکلي دي دا څیزونه رامخکې که اتفاق صورت جوړ کړی دا افتراق دا ډېره موده وشو بس کې یو بل ته نږدې شئ د یو بل د علم نه فایدې هم واخلئ او د خپلو مشرانو کارنامې وښیئ چې زموږ مشرانو کمې کارنامې کړی مودودي صاحب ته د مسله قادیانیت په وجه باندې د 500 آرډرز کړو
دا هېڅوک نه وایي که تاسو وایئ درته یعنې هغه نیولی شوی مسله قادیانیت هغه ولیکه او د هغې دپاره سزا دا وه چې د یې پانسي کړی شي انعدام او د هغې د وجې ډېرو خلکو د بار نه دخل اندازي کړې وه اوس هغه سره اختلاف شته زموږ سره هم اختلاف شته خو دا خو نه مطلب چې یو سړي کې یو کمال شته تر هغې نه انکار کوي د چا د کمال نه انکار کوي دا د فرقوریت په بنیاد ده دا مسله ده داسې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات داسې دی چې په هغې امت مسلمه جمع کېږي په دې وجه خلق جمع شوی دی هغه نوم دغه اثر دی که نه محمد چې وایې ستا شونډې به یو بل سره بیا بیا جوختېږي دا د هغې نوم اثر دی دغه هغه ذات دی چې قوم په هغه جمع کېږي د هغه د ناموس خبره چې راشي نو بیا به کې بریلی او سني او بدعتي او فلان فلان دا نه ټول یو خو یو شی د الله بندګانو د اختلاف باوجود یو شی کا تا د څوک چې د اختلاف مساته اختلاف وساته خو فرقه مه جوړوه دا یهود سره مناظره ده مباهله ووایا ان کانت لکم الدار الاخره که چېرې وي ستاسو دپاره کور د آخرت الدار الاخره جنت عند الله د الله پنیز خالصتا من دون الناس خالص سوا د خلقو نه فتمنوا الموت نو تمنا د مرګو کې ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتیني دا ورته ولې وایي مرګ غوښتل جایز دي څه د دې خو دا وده که چې موږ جنتیان یو نو جنت ته سړی به وي ښځي نو خو الله سوال وکړي چې الله مونږ مړه کړي چې جنت ته لاړ شو خبرې دا مطلب دی یعنې جنت ته به سړی هغېږي چې دی مړ شي په ژوندون باندې سړی جنت ته نشي تللی رسول الله صلی وسلم تللی خو معجزتاً تللی خپل کور یې ورته مښولی چې دا ستا کور دی هغه ویل ما پرې چې ورته ور داخل شم نو ورته څه وی هغې ورته ویل دا اسانې مسلې دي خلکو د خامخا یو لانجه جوړه کړه ستا لږ ژوند پاتې دی چې هغه ژوند دې پوره شي بیا به ورته ور داخلېږي بس د مرګ نه کم ځای دی تی خامخا یې ځمکه کې دی نو هغه وی جنت کې دی ځمکه کې دی هغه جنت کې دی ولن یتمنوه ابدا او دې چرې چرې تمنا نه کوي د دې مرګ بما قدمت ایدیهم په سبب د دې چې وړاندې لېږلي دي لاسونو د دې کوم اعمال چې مخکې لېږلي هغه ورته پته ده چې قبر کې زمونږ کې ښودل او په مونږ باندې را باندې کول سم دي په دې مرګ غواړي هارون وی سفیان ته ویل که مرګ نه مونږ ډېر یېرېږو هغه ته ته یېرېږې زه ته نه یېرېږم لکه ولې نه یېرېږې هغه ورته ویل ستا مثال د هغې بچي دی که نه چې د پلار د تپوس نه بغیر د کور نه تښتېدلي یو کال 2 کال او 3 کاله بار تیر کړي دی چې واپس راځي بیا ټول ربېږي چې پلار به راته څه وایي بیا ویل مونږ چې یو د الله په فضل د پلار د کوره نه یو تښتېدلي مونږ د پلار په اجازت راغلی واپس چې ځو کور ته نه پلار زمونږ استقبال ته راوځي به دغه فرق دی زمونږ او ستاسو ځکه ته د مرګ نه یېرېږې مونږ نه یېرېږو مؤمن د مرګ نه نه یېرېږي دا یو قوت پای کې ډېر قوتونه پیدا کړي لیکن دی تمنا د مرګ نه کوي مونږ ته دا حکم نشته چې مرګ وغواړئ مونږ ته حکم دا دی چې ځان له مرګ مه غواړئ بل له مه غواړئ خو که خامخا ډېر مجبوره شی نه دعا وکړئ چې یا الله تر کې ما دپاره حیات غوره دی نو ما ژوندی وساتې او چې کله ته پوهېږې چې ما له موت غوره دی نو بیا ما مړ کړې لیکن دی نه غواړي ولې بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین الله ښه پوهې دی په ظالمانو باندې